په دې دایره کې دننه بیا مختلف نور څیزونه دي. مثال دا بیا په کره کې هم جوړېږي په دایره کې. ټیک ده، چا ګلوب راوړي بیا به وشو. دا اوس تاسو پرس کوئ. دا خو غونډه منډه نه ده، خو غونډه یې پرس که ها چې لکه ګویا کې غونډه منډه ده. دې منځ ته مونږ وایي چې دا هغه مخصوص نقطه ده چې د دې نه کوم ځای ته ځې نو فاصله به څه وي؟ یو شان دي. دې مخصوص نقطې ته دې ته ویلی کېږي مرکز. دې ته ویلی کېږي مرکز. پوه شوې بې؟ او د دې دایره کې چې دا ګیر چاپېره کوم خط جوړ شوی دی دې ته ویلی کېږي محیط. دې ته څه ویلی کېږي؟ محیط. په یو دایره باندې چې کوم خط احاطه کړي وي دې ته ویلی کېږي محیط. یا په کره هم دې کړی په کره سطحې کړی وي که نه، نو په کره کې هغه خطوط بېشماره خطوط پکې جوړېږي، څومره پکې ته بیا جوړی. ټیک ده، خو دا ګیر چاپېره کوم خط چې په دې دایره باندې احاطه کړي دې ته څه ویلی کېږي؟ محیط. بیا د دې منځ نه د دې سنټر نه د مرکز نه چې ته په تعریف د دې دایرې کې تا ووي چې د دې خط یعنی اوس به محیط استعمالي. د محیط هرې نقطې ته ځې نو فاصله به څه وي؟ یو شان. دې فاصلې ته ته دې ځای ته رالي. ټیک شوله؟ دې ته ویلی کېږي نصف قطر. دې ته څه ویلی کېږي؟ نصف قطر. یا د بل نوم ویلی کېږي رداس. پوه شوې بې؟ بیا انګریزان را لګېدلي دي او هغوی زمونږ دا رداس پټ کړی دی، نو ځان له دې نه ریډیس جوړ کړی دی. پوه شوې بې؟ اصل کې خپل نوم یې دی رداس یا نصف قطر ورته وایي. د مرکز د دایرې نه یا د مرکز د کرې نه چې راواخلي او د دغې محیط یوې نقطې ته راورسي، یو خط جوړ کړي، نو دې خط ته ویلی کېږي رداس. او که ته د مرکز د دې دایرې د یوې نقطې نه شروع شي او د مرکز نه تیر شي او بل نقطې ته ورسي، نو دې ته بیا قطر وایي. دې ته څه ویلی کېږي؟ قطر. لکه مثال د دې ځای نه شروع شوې او داسې لاړې، مرکز دې کراس کو، ها دې ځای ته راورسېدې، نو دې ټوټل ته بیا څه ویلی کېږي؟ دې ته بیا قطر. او جو ظاهره خبره دغه نصف قطر شو که نه، ځکه نصف فاصله دا ده، نصف دغه. په دې باندې پوه شوې؟ ټیک شو ده؟ ښه. بل دایرې دوه قسمه دایرې، یو دایره هغه وي چې هغه متحرکه دایره، متحرکه کره، او یو غیر متحرکه. نو په غیر متحرکه کره کې قطبین تار یو پرس کولی شي. په متحرکه کره کې بیا قطبین هغه نقاط دي چې دا حرکت نه کوي. کره خو به ټوله متحرکه وي، خو دا به کې حرکت نه کوي. او د دغې یو نقطې نه د بلې نقطې پورې فاصله چې د مرکزه تیر شي دې ته خو مونږ قطر ووایو که نه، خو دغې خاص قطر ته به ویلی کېږي محور. دې ته څه ویلی کېږي؟ محور. ٹھیک شو نا؟ ہاں جی ہاں دسی ګوره یو ګوره زما سره دلته بال پروت دی که نه، یو ګلوب پروت دی، یو بال پروت دی، غیر متحرک دی. یو بل دی هغه مسلسل حرکت کوي، متحرک دی. نو په دې غیر متحرک بال کې یا په دې غیر متحرک کره کې ته قطبین چې دي دا هر دوه پرس کولی شي. محور په دې کې هر قطر پرس کولی شي. چې اوس راوړي نو بیا به یې دا وکړو. متحرکه کره چې کومه وي دا خو حرکت کوي که نه، چې محوري حرکت کوي، ګیر چاپېره ګرځي. نو په دې متحرکه کره کې
دوه داسې نقطې وي چې هغه نه کوي حرکت هغه عمر له په ځای ولاړي هغه پکې حرکت نه کوي دغه غیر متحرک نقاطو ته کره متحرکه ده خو دا حرکت نه کوي دغه دواړو ته قطبین وي یو ته قطب وي دواړو ته قطبین وي پوه شوې او د دغه قطبینو په منځ کې چې دا کم قطر جوړیږي پوه شوې دغه خاص قطر دا دې ته محور وي دې څه ویل کېږي محور مثلا دا بال دې مونږ نیولې حرکت کوي نو داسې به نه کوي ولې نه کوي نو بیا به څنګه مونږ وایو چې یو نقطه ودې چې راوړي که نه نو انشاءالله چې بیا به پوه شي ها محوري حرکت دا بل مداري حرکت نه اب ځان لګي خپل سمې دی بیا لکه ځمکه ده که نه نو وګوره شل قسمه حرکتونه کوي محوري حرکت په ځای باندې حرکت وي نو په دې محوري حرکت کې دوه نقطې دي چې دا حرکت نه کوي لکه ګوره داسې دا ټوپی راګتو دلته یو نقطه پیژنئ جز لا یتجزا ته وایي ګورئ ها ټیک شو نه دا داسې ګیر چاپېره دا محوري حرکت دی پوه شوې په دې کې به دې ځای دا یو نقطه وي هغه جز لا یتجزا نقطه چې دا حرکت نه کوي نور دې ګیر چاپېره داسې ګرځي دا داسې دا ورسره هم راتو مثال په طور دې داسې یو بال جوړ کړو که نه پوه شوې دلته دا نقطه بالکل د دې په سید کې دلته بله نقطه دی هغه قطبین دي د دې پوه شوې د دې چې ګیر چاپېره چې حرکت کوي دغه یې قطبین شو د دې دواړو قطبینو په منځ کې چې کوم خط دی هغې ته قطر مونږ ووي که نه چې په دایره کې یا په کره کې د یو نقطې نه روان شي بلې نقطې ته لاړ شي خو مرکز کراس کې مرکزه تیر شي دې ته قطر وایي که نه نو د دې دواړو نقطو په منځ کې چې کوم قطر جوړیږي هغې ته محور وایي هغې ته څه ویلی کېږي محور بیا خدای پاک د لویو قدرتونو مالک دی هغه زمونږ دا ځمکه چې جوړه کړې ده دی په دقې ډول جوړه کړې ټیک شوله چې دا یو کره نما ده دغه خبره پکې بیا کوو ګویا کې دا یو کره ده او دا محوري حرکت کوي داسې د دې محوري حرکتو سره د دې شپې او ورځ دا اختلاف راځي شپه او ورځ ورسره بدلېږي او دې کره ارض چې کومه ده د دې دا دواړه قطبین چې دي یو ته قطب شمالي وي بل ته قطب جنوبي وي پوه شوې دقه قطبین وایي که دا په ځای باندې اوس هغې کې دي چې نه چې ته پکې لاړ شي او کرښه پکې لوی لوړ د ځان سره ووړی شي یو قطب کې ور ومنډې او بل طرف ته یې روباسي دې څوک نه شي کولی هغه تقریبا چې 25,000 ده که داسې میل لار ده د دې نه هم سیوا ده پوه شوې دومره سورنګ به څوک وباسي ٹھیک ده بس خدای پاک دغه نظام جوړ کړی دی نو دا پکې ته پرس کا لوړ پکې څه کا پرس کا ٹھیک ده په دې نو ګویا کې دا پکې هغه لوړ تللی دی دې نه ګیر چاپېره دا څه کوي حرکت کوي دا بره سره یو قطب دی دا کته سره بل قطب یو قطب ته قطب شمالي وي بل ته قطب جنوبي وي د دې نه ګیر چاپېره حرکت کوي په دې سره شپې او ورځې بدلېږي په دې خبرو پوه شوې یو بل د دایره کې یو بل شی وي د یوې نقطې نه چې بلې نقطې ته لاړ شي او مرکز نه تیر شي دې ته هم قطر ووي قطرونه ته ووي که نه خو د یوې نقطې نه چې ته بلې نقطې ته لاړ شي خو د مرکز نه تیر نه شي لکه مثال په طور داسې ټیک شوله دې ته بیا وتر ویلی کېږي دې ته څه ویلی دا که ته په دې دایره کې یا په دې کره کې هر ځای پرس کوې پرس کوئ خو دې ته څه ویلی کېږي وتر په دې خبره باندې پوه شوې یو بل یو بحث دی هغه دا موږ د دې کرې ذکر چې وکړو دا یو جسم وي که نه او د یو خاص نقطې نه به هرې نقطې ته فاصله یو شانتې وي که نه
که د دې دقه رنګې جسم مو خو بعضې نقطې پکې داسې وي چې هغې ته فاصله د نورو سره برابر نه جوړېدل پوه شوې نو دې ته بیا کرنما ورته وایي دې ته څه ویلی کېږي کرنما زمونږ په دې ځمکې باندې مختلف قسمه تحقیقات شوي یو زمانه داسې وه چې دې ته به یې کره ویله اوس نن سبا چې کوم تحقیقات دي نو نه دا کره نه ده بلکې دا کرنما ده دا څه ده کرنما وي د دې دا کوم قطب شمالي او قطب جنوبي چې دي لکه مثال دا قطب شمالي او دا جنوبي پوه شوې وي دا په دې ځای کې چې دی نو په دې ځای کې دي چې په دې دواړو قطبینو کې دي چې لږ ننوتې غونډه کې دا ننوتلی ځای چې دی دا ډېر کم دی ګورئ د 20 نه د 30 پورې دوره کیلومیټره دی لکه مثال د دې ځای نه رواله د دې ځای پورې چې کومه فاصله ده نو پکار ده چې د دې ځای پورې ما هغه فاصله وی که نه خو د دې ځای د فاصله د دې نه بیا تقریبا چې 25-26 کیلومیټر دی کم د دغې نه اندازه ولګېده چې دا قطبین څه دي لږ ننوتي دي داسې قطب شمالي مو قطب جنوبي دې ته کرنما وایي داسې قسمه شکل چې جوړ شي جسم چې جوړ شي هغې ته بیا څه ویلی کېږي کرنما او په کرنما باندې اطلاق د کرې کېدلی شي لکه نږدې خو ته ده که نه پوه شوې حدیث مبارک کې به هم شوی اخرج الیهود من جزیرة العرب ٹھیک شوله اوس دقل راشه په کرنما باندې د کرې اطلاق کېږي ځکه په جزیره نما د جزیرې اطلاق پې کېدلی شي جزیره هغې علاقې ته ویلی کېږي چې د هغې نه څلور واړه طرف ته څه اوبه اوبه دي هر طرف ته د سمندر دی دې ته وایي جزیره او جزیره نما دې ته ویلی کېږي چې د هغې نه درې طرف ته اوبه وي خو یو طرف ته دې وچه وي لکه د عرب چې دي دا جزیره نما ده درې طرف ته د دې نه اوبه دي خو یو طرف ته دې وچه ده لکه دا عرب یو طرف دا یمن دی او دا ملکونه بیا لګېدلي د شام سره د فلسطین سره بیا د عراق سره د ترکی سره د شام سره هغه غټه نقشه تاسو وګورئ په کې به دا اندازه ولګي هغه عراق ته بیا لګېدلی دی دې خوا د ایران سره ایران دی لګېدلی د افغانستان سره د پاکستان سره د چاینا سره دې خوا عجم شروع شي بیا او ټول عجم دی بیا پاکستان دی بیا لګېدلی دی د هندوستان سره داسې پسې راځه د عربو نه رووتې عجم وته او هغه په وچه وچه باندې را روان دي پوه شوې پې یو طرف ته د نه ټول هغه وچه ده او اطلاق پې شوی د جزیرې اخرج الیهود والنصارى من جزیرة العرب دا د جزیرة العرب نو یوباسه الان کې دا خو جزیره نه ده جزیره نما ده پته لګي چې په یو بل اطلاق کېږي نو که د ځمکې ته کره وي نو ګناهګارېږي پې نه پوهېږي پې که نه شوله ښه